قرآن مجید کې ځای په ځای باندې د الله پاک جل شانه د توحید دعوت ورکړل شي چې الله پاک جل شانه یو دی، نه د الله رب العزت سره په ذات کې څوک شریک شته دي، نه د الله رب العزت سره په صفاتو کې څوک شریک شته دي، او نه د الله رب العزت سره په افعالو کې څوک شریک شته دي. په ټولو څیزونو کې الله پاک جل شانه تنها دی. په ذات کې شریک دی، شریک فی الذات، چې څنګه د الله رب العزت ذات دی نو دک شان دی بل ذات موجود، څنګه چې الله رب العزت واجب الوجود دی، یعنی د ازل نه و د مخکې د ازل نه چې کوم دی د الله رب العزت ذات موجودو او بیا به اومي او بیا به اومي او بیا به اومي د الله رب العزت په ذات باندې پناه نه دراغلی نو پرې راشي. نو که څوک دا دعوه لري چې د الله په شان دی بل ذات هم موجود دی، نو دا د الله پاک جل شانه سره په ذات کې شریک دی. او داسې شرک په دنیا کې ډېر کم دی، څوک په ډېر کم وي چې هغه د الله رب العزت سره په ذات کې څوک شریک نه وي. دویم دی د الله پاک سره په صفاتو کې څوک شریک ګڼي، د الله پاک سره په صفاتو کې څوک شریک جوړول، دا شریک فی صفات الله پاک سره. نو هغه دا دی چې د الله پاک جل شانه عالم الغیب، په غیب باندې د الله پاک ذات خبردار دی. او یو سړی په انسانانو کې یا په پیریانو کې یا په فرشتو کې څوک داسې ثابتي او داسې ګڼي لکه څنګه چې الله رب العزت په غیب باندې خبردار دی، تک شان یو انسان هم په غیب خبردار دی. دا د الله پاک سره په صفاتو کې شریک جوړوي. الله رب العزت مختار کل دی، د هر څیز اختیار د الله سره شته دی. او یو سړی وایي چې زما یو ولی، زما یو بزرګ، د سره د هر څه اختیار شته، هر څه کولی شي، دا د الله سره په صفاتو کې څوک شریک. یو سړی د خپل پیر، د خپل مرشد په باره کې یا د بل یو نیک سړي په باره کې دا عقیده لري چې هغه په هر ټیم کې په هر ساعت کې زما په حال باندې خبردار دی، زما د حال ورته پته لګي، نو دا د الله پاک صفت دی، ته د بنده دپاره ثابت کو، نو تا دا د الله پاک سره په صفت کې چې کوم دی یو بنده شریک شو، نو دا هم تا چې کوم دی شریک. دغه رنګې الله پاک جل شانه سمیع دی او د هر ځای نه اوري، او هر ځای کې چې یو کس نو الله پاک جل شانه دا خبرې اوري. نو که تا داسې څوک ثابت کو چې پلان کې یا چې کوم دی یو پیر صاحب یو بزرګ صاحب یو عام کس و، ته د هغه په باره کې دا عقیده لري چې هغه هم د هر ځای نه اوري او هر ځای کې زه یم نو زما خبرې اوري، زما په خبرو خبردار دی، نو تا دا د الله پاک جل شانه سره په صفاتو کې یو کس شریک کو، نو دا هم تا چې کوم دی شریک. نو دا شریک فی صفت، دا د الله سره په صفت کې سره شریک. یو د الله سره په دریم چې کوم دی د الله پاک سره په افعالو کې، په کارونو کې څوک شریک کوي. لکه د الله پاک جل شانه افعال، الله پاک چې چاته وغواړي عزت ورکړي، چاته وغواړي ذلیله کوي، رسوا کوي، دا کار د الله پاک. مړه کول، ژوندي کول، دا الله پاک. نو که تا یو انسان د الله پاک سره په دې کې شریک کو چې پلانګي چې دی پلانګي بزرګ، پلانګي ولی، نو دې خلکو ته عزت ورکړي او د ده په لاس کې هم د عزت او د ذلت اختیار شته دی، نو دا تا د الله پاک سره په فعل کې، په افعالو کې یو کس شریک کو، دا هم تا چې کوم دی شریک. نو الله چې څنګه په ذات سره یکتا دی، یوازې دی، نو دک شان الله پاک جل شانه په صفاتو کې هم یکتا دی، یوازې صفاتو کې سره هم څوک شریک نشته. او دک شان الله پاک په خپل افعالو کې هم چې کوم دی دا یوازې. الله پاک مړه کول کوي، ژوندي کول کوي، الله پاک د انسانانو مدد کوي، بچي ورکوي، دا ټول د الله پاک افعال دي، د الله پاک صفات. نو که تا یو انسان وګڼو او انسان نه دا ټولې خبرې چې کوم دی هغه دپاره ثابت کړي او ستا دا عقیده جوړ شي د پلانکي بزرګ یا د پلانکي قبر والا بابا د خلکو له بچي ورکوي یا د خلکو له چې کوم دی نفع او نقصان ورکوي، نو که دې کې تا یو انسان د الله پاک سره شریک کړو، دا هم تا شرک وکړو، دا کس کوم چې کوم دی مشرک دی د الله پاک. نو په ګناهونو کې الله هر قسمه ګناه چې الله چاته وغواړي معاف کوي. نو سړي چې کوم دی مثال په تور منځونه نه دي کړي، نو سړي حج نه دی کړی، نو سړي زکات نه دی ورکړی، روژې نه دی نیولې، نو د الله پاک نه څوک تپوس کولو والا نشته دی. الله پاک هم مجبور نه دی، خو الله چې د چا لپاره وغواړي که یو مونځ نه کړی، الله وغوښتل، نو الله پاک جنت ته داخله وکړي شي. یو کس په راوستلی شي په ورځ د قیامت باندې، الله پاک جل شانه به ځان ته مخاطب کړي او الله به د جهنم حکم وکړي چې ته جهنم ته ځه.
دیو په منډه باندې ورروان شي څنګه ته الله فرمایي جهنم ته دی په منډه باندې ورروان شي الله به دوی راوګرځي چې الله څنګه او فرمایي چې راوګرځي ته ډایرکټ ولې ورروان شي نو الله پاک په دنیا کې نستا یو حکم نه دی منل نو ما چې کم سے کم په آخرت کې خدای الله پاک دا حکم ومنم په دې کې خو چې کوم دی ډیل ډال اون کوم دا چې څنګه او فرمایي جهنم ته داخل شې نو ما ورته عزت مې جنت ته ور داخل بل کس ته الله د جهنم حکم به اوري جهنم ته نو دا کس په شاشه باندې ګوري نو الله پاک په ځان ته بیا راوغوړي دی راشه چې دی راشه ته دا په شاشه باندې ولي ګوري نو دا کس په دې الله پاک ته ډېر رحیم او کریم ذات دی زما ستاسو ذات نه دا امید دي چې کېدی شي الله برته اوس په فرمایي چې راوګرځه جنت ته راشه اوس بل راته فرمایي زه په دې تمه باندې ما شاته کتل الله مو ته فرمایي ته جنت ته ورته نو الله رسول ته پوښتنه کوي نو الله چې شرک یو کس نه دی کړی نو الله او غواړي د هر قسمه ګناه کړی دی الله معاف کولی شي الله معاف کوي چې کله الله او غواړي د چا لپاره وغواړي خو شرک الله رب العزت د چا نه یو سړی مشرک مړ شو کافر مړ شو نو د مبارک الله پاک بخنه نه کیږي د الله پاک پیدا وکړي نو فرمایي الله پاک شرک دا ډیر لوی ګناه دی لقمان حکیم چې په خپل زوی د وصیتونو کې یو وصیت په کودا کړی چې یا بني لا تشرک بالله بچی د الله پاک سره څوک شریک مو جوړاو ان الشرک لظلم عظیم دا شرک چې کوم دی دا په ګناهونو کې ډېر عظیم ګناه عظیم ظلم دی وجه د شرک مکه شرک لوی ګناه دی شرک نه بل غټ ګناه په دنیا کې نشته د دې وجه حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله پاک فرمایي چې زما بندگان ما ته کنزل کړي زما بندگان ما ته کنزل کړي حالانکه زما بندگان دا حق نشته چې زما بندگان ما ته کنزل کړي د کنزل نه سم مراد دي د کنزل نه دا مراد دي چې دي زما د پاره زوی ثابت دي زما د پاره لور ثابت دي زما د پاره شریکان ثابت دي چې پلان کې د الله پاک سره په صفت کې یا په فعل کې یا په ذات کې شرک نو دا ما ته کنزل کوي نو شرک کول دا الله رب العزت ته کنزل کوي